حجي نو داسې ده کنه دا سوچونه چې راځي غلط سوچونه او وساوس ته وسوسه وي کنه وساوس راځي. نو صحابه کرام د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او به فرمایل چې یا رسول الله زمونږه ارس پتا سبحانه قربان شي، مونږ ته داسې سخت خبرې په ځل کې راځي، داسې سخت وظیفې وسوسې راځي، سخت وسوسې کہ ہم جل کر راکھ ہو جائے یہ تو ہمیں قبول ہے لیکن ان کو ہم زبان پر نہیں لا سکتے. دومره سخت خبره چې اوس وځو سوګم اوس وځي نو دا راته ډیره اسانه ده، خو خبر په خپل نه شراوسته. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې رښتیا هم داسې خبره ده. نو هغه ورته فرمایل چې او نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا که صریح الایمان مبارک شي، دا خو صریح ایمان ده. دا دومره غلط خبري وسوسې سوچونه چې راځي دا د صریح ایمان علامت ده. او علماء فرمایي چې چور وہاں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے اور شیطان وہاں جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے. چې وسوسه راځي نو الحمدلله یہ علامت اس بات کی ہے کہ ایمان دل کے اندر موجود ہے. د کافرانو ته غیر مسلمو ته بالکل وسوسه نه راځي، ولی هغه ته پته ہی شیطان چې دا خو اسیم زمونږ ملګری دي. اب جتنا ایمان ہوتا ہے اتنے پھر وساوس بھی سخت آتے ہیں. اوس ته د علاج سره حضرت علی رحمت الله علیه فرمای چې د وسوسو د ختمولو لپاره د غلط سوچونو ختمولو لپاره هیڅ وظیفه نشته. خلک اکثر ډېر وظیفې ورکې دا وظیفه او یو سوچ لار شي بل براشي بل د لپاره بل وظیفه ورکې بل لپاره بل وظیفه. د دې لپاره وظیفه نشته. د دې لپاره آسان علاج دی چې وسوسې چې راځي کنه دا غیر اختیاري دي، دا انسان په خپل اختیار کې نه دي. فرمایي چې دوه قسمه کارونه دي، یو اختیاري یو غیر اختیاري. اختیاري دي ته چې د سړي په خپل اختیار کې، لکه اوس سره چې او دس کې د سړي په خپل اختیار کې پادې سي او دسته کې منځ کې د په خپل اختیار کې د روزه نسی تلاوت کوي کنه دا یو کار څه د په خپل اختیار کې نو د ته اختیاري وي. یو غیر اختیاري چې د انسان په خپل وس کې نه په خپل اختیار کې نه، لکه او چې باران او سوشینو مونږ چې اوس چې باران دی وشنو او د شي مونږ چې نه دی کې نو دا غیر اختیاري ده، دا زمونږ په خپل وس کې نه ده. په شان کیفیت د په ماده دا کیفیت راشي، دا وجد دي تاریخي یا داسي حالت وي یا د ماته ډیره سخت جړه راځي چې ځکه دعا کوم منځ کوم دا غیر اختیاري دي، لکه دا زمونږ په خپل اختیار کې نه دي. نو فرمایي چې اختیاری کو چھوڑو نہیں اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو، یعنی جو اختیاری چیزیں ہیں ان کو تو آپ نہ چھوڑیں، نماز ذکر تلاوت روزہ یہ سب چیزیں جو اپنے اختیار میں اعمال ہے وہ تو کرتے رہیں، اور جو غیر اختیاری ہے اس کے در پہ نہ اس کے پیچھے نہ پڑے. بس هغه زمونږ چې پکې سکار نشته بس بیا ور پسې کېږي نه چې دا ولې راځي. نو دغه شان وسوسې دوه قسمونه دي، ایک ہے وسوسے کا آنا، ایک ہے وسوسے کا لانا. لکه مثلا اسی په منځ کې ولاړې یا تلاوت یا اسې یو غلط خبر رااله غلط سوچ رالو او سیدار چا په باره کې دی الله په باره کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په باره کې اسلام په باره کې صحابه کرام په باره کې دار شا په باره کې چرالو یو غلط سوچ رالو غلط وسوسه رااله نو راتلونه پس اوس فورا په دې کې مشغولېدل هغه سوچ کول قصدن عمدن سوچ کول نو دې کې قصدن عمدن انوالف کېدل نه دي په دې کې بس فورا توجه بدلول دي. ٹھیک ده کنه فورا توجه بدلول. نو وسوسه کا آنا وسوسه کا لانا، وسوسه کا لانا مطلب دا چې سره قصدن عمدن او ماغه سوچ کې مثلا په منځ ولار دی یا په تلاوت او د ګناه سوچ ورته رالو او اوس دې د پتر چې د ګناه کار دی او بیا دا غینه مزه اخلي پاغه سوچ کې پاغه لذت نو دا د دې ګناه ده ځکه چې دا دې په خپل اختیاري تور باندې دا سوچ کې خو کدی دا نه وي چې دا ماته دی راشي او دې کوشش کوي چې دا زمانه لرشي نو دا غیر اختیاري ده، دا بالکل معاف ته د دې هیڅ ګناه نشته، ذره برابر د دې نقصان نشته نه دې ګناه نشته. بیا باسته نفس شیطان سړی ته وایي چې دا خو ستا ایمان ډېر کمزوري شو دا وګوره دا څنګه غلط خیال راځي او دې سره ایمان کې هیڅ فرق نه راځي، نه هیڅ په وسوسو سره نه ایمان کمیږي نه اور سره زیاتیږي. نو البته چې دا تکلیف سره پریشان شي په تکلیف شي په دې اجر ملويږي. ځکه یو بزرګ فرمایي چې څومره سختي غلطي وسوسه راځي غلط سوچونه راځي مبارک ہو جاؤ لوٹنے کا زمانہ آ گیا، یعنی الله پاک په دې صبر باندې درته نعمتونه درکړي ثواب درکړي اجر درکړي. نو دا چې قصدن عمدن سوچ نه کول او
لری کولو کوشش هم نه کوي چې دا لار شي، بس توجه بنه کی. بس چې هر څنګه غلط خیال راځي، هر څنګه څومره غلط خبره راځي، بس توجه نه کول، لکه خپل پام بدلول. مثلا کله دینی طرف ته خپل توجه کې، دینی کار طرف ته، مثلا تلاوت شروع کې، ذکر کې، الله طرف ته متوجه شي. کني چرته دنیاوی کار بس سره مطلب پخله کې یا ادا کار کې یا ادا بدا کارو کوم اور غلط بلار شم، خپل توجه بدلول. تو جو بھی وسوسہ آئے بس توجہ اس طرف نہ کرے، توجہ ہٹائے، بس دا علاج دے. باقی د لری کولو کوشش هم نه کوي چې دا اوس ناراضي، دا د لرشي هغه په دې کې مبتلا کېدل دي. او د دې مثال لنډه سوچ ته بجلی تار چې نه وي د نږدې کول د لپاره لاس وروړي او نه وي د لری کول د لپاره لاس وروړي، په دوه حالتو کې نقصان کوي. په دغه شان وسوسه نه به وي چې بس راشي او پای کې به مشغوله کېږي او نه به د لری کولو کوشش کوي. تو بس خود بخود آئے معاف ہے، غیر اختیاری ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، اور ہٹانے کی بھی کوشش نہ کرے، بس توجہ نہ کول. مثلا پموز باندې ولاړ یو کس الحمدلله رب العالمین، اوس رااله غلطه وسوسه رااله یا د ګناه وسوسه رااله، بس متوجه کېدل نه، کوشش کول چې موږ طرف ته متوجه کېدل، الفاظ طرف ته استاد الحمدلله رب العالمین میں اوس الرحمن الرحیم میں اوس مالک یوم الدین، دا سوچ کول یا چې لمانه ورځ چلو معنی ته سوچ کول، بس توجه بدلول. او خدای دې کې چې په داسې منځ کې په 2 رکعاتو کې درته سلسله دا وسوسه رااله، بس بیا یاد آنے پر پھر توجه ہٹائیں، بیا درته یاد شو چې او خو دا خو په منځ کې هم یا په عمل دا غلط او وسوسه را، بس توجه بیا منځ طرف ته کول. پھر وسوسہ بیا پای کې مشغول یاد آنے پر پھر توجه ہٹایا کرے. نو کدا سے 2 رکعات منځ کې سلسله یا زلزلہ وسوسه رااله، نو ذرا برابر د دې په خشوع خضوع کې فرق نه راځي، بلکې دا کامل خشوع خضوع والا منځ دی. روزای آسان علاج دی، د لپاره هیڅ وظیفه نشته. آسان علاج دا چې غیر اختیاری ہے، معاف ہے، بس توجه نہ کرے، توجه کسی اور طرف ہٹایا کرے. او دا اس غلط خبر نه ده، څومره سخت خبر راتلی شي د الله په باره کې، د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په باره کې، د انبیاء په باره کې، نو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی حرج نہیں. بس شیطان صرف ډسټربنس هغه سره تنګول غواړي، او شیطان وسوسه هم د لپاره اچي چې بس د تکلیف کې شي، پریشان کې شي، د عمل نه شاته کم، د عمل نه پاتې کم. تو اس طرف بالکل توجه نہ کریں. پوه شئ تاسو.